دوستانان طالب العلم به اوس تاسو ته د شکر موضوع باندې تقریر کوي. راځئ دغه ویډیو موږ سره وګورئ او د تقریر وګورئ او دې ماشوم ته ډاډ ورکول لپاره کمنټ کې خپل رائے ضرور شامله کړئ او د ټیلنټ را سره وګورئ. زه د شکر په موضوع خبرې کوم، تاسو ورته په توجه کښېنئ. همیشه په دې د شکر شکایت کړي، همیشه په دې د شکر شکایت کړي، بدلوي په دنیا ایمان ولي. ما ته نن په دې بابرکته محفل کې په کوم موضوع تقریر کولو موقع راکړی شوې ده، د هغې د سر ټکولی الله تعالی شکر. الله پاک په خپل کلام پاک کې فرمایي که چېرې تاسو د ما نعمتونه شمار کول وغواړئ نو تاسو به شمار نه کوئ. لیکن افسوس سر د افسوس موږ نن ډېره زیاته ناشکري کوو، هر وخت ګیلې کوو چې بنګله مو نشته او موټر مو نشته او دې ته نه ګورو چې الله پاک موږ ته ایمان راکړی، د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې پیدا کړي وو، سترګې روغې راکړي، غوږونه مو روغ دي، لاسونه خپې مو روغې دي، پاکې او خوږې اوبه راکړي، درې ټایمه خوراک راکوي. موږ ته پکار دي چې دا شکر ادا کړو، دا نعمتونه مو هم ډېر شي. دا خپل تقریر په دې انغارو را ختمول غواړم. که غل پیل کړم د تمامې دنیا خاورې، که غل پیل کړم د تمامې دنیا خاورې، بیا به نوم ممتاره او شاه جهان. که دروغ وایم نو ته ورشه نظر وکړه، که دروغ وایم نو ته ورشه نظر وکړه د خپل پلار او د نیکه په ګورستان. والسلام.